الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. درود شريف هواي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو دغه مجلسی مدرسې پدې چار دیواره کې معزز و محترم مسلمانانو ورونو نن دغه مدرسې دارالعلوم جامعه دارالعلوم خلفای راشدین د ماشومانو بچو د قرآن شریف ختمونه دي او ډېر ګڼ شمېر بچیان د دې مدرسې نه فارغ شوي دي او داغي د مدرسې چې کم نگران دی او کم مشر محتمم صاحب دی محترم جناب عمر تاج صاحب حفظه الله دا غرونه داغي والد محترم دا استاد دا سیم خلق د دې مدرسې خدمت کوي زه خود محترم رور جناب اسلام حسین صاحب په دعوت باندې دلته راغلی ما خدای یو ماشوم بیمار دی او سبا یې د زړه اپریشن دی په لاهور کې نو ما ته اوسم ټلیفون وکړ چې دا ټیم خو درنه ما غشتی و خدا دا چې ما ته مشکل پیښ شو بچی مې بوتلی دی او سبا اپریشن دی د ټولو نه مخکې به هغه بچی د پاره دعا وکړو د جمع دعا وکړه د ماشوم د پاره چې هغه بچی د محترم اسلام حسین صاحب الله ولا روح صحت ورکړي او الله ولا شفا ورکړي او الله تعالی دا اسپیټال او دا دوايي چې دا کوم له بوتلې الله دا د روح صحت او د عافیت ذریعہ جوړ کړي برحمتک یا ارحم الراحمین. رونو دا الله ډېر لوی فضل او کرم دی چې ستاسو په دې کلي کې
او په دې علاقه کې دومره غټه مدرسه قائمه ده او د دین لوی خدمت پکې کېږي او ګڼ شمېر واړه ماشومان ته فارغ شو د ډېرو علماو د دې مدرسې سره تعلق دی محترم جناب حضرت مولانا شمس الدین صاحب حفظه الله راته په لاره باندې د دې مدرسې کارګزاري بیان کړه رونو د دین مدرسه دا د امت د هدایت مرکزی او مدرسه کې څه کېږي مدرسه کې د الله د قرآن او د پیغمبر مبارک د سنت او د احادیثو درسونه کېږي چې کوم سړی مسلمانې او د الله سره محبت او مینه ساتي دی بچت هم د مدرسې بدونه وي د په زړه کې به د مدرسې قدر وي او په زړه کې به د مدرسې احترام وي په زړه کې به د دین د طالب سره مینه او محبت وي او په زړه کې به د قرآن سره محبت او مینه وي رونو قرآن شریف څه شی دی دا د الله کلام او د خدای پاک خبرې دي نو چې ما سره د چا مینه وي نو زما خبرې به هم خوښي او چې ما سره چا محبت نی زما خبرې به هم نه خوښي نو چې الله سره زموږ ستاسو مینه او محبت دی نو د الله کلام د الله خبرو سره به هم مینه ساتو او حدیث اکثریت د رسول الله مبارک خبرې دي د هغه کارونه دي د حضور پاک چې هغې څه کړي دي نو چې د چا د ښکلي مبارک پیغمبر سره محبت او مینه نو د هغه چې کوم کار کړی دی او یا د هغه گفتار او د هغه خبرې دی هغې سره به محبت ساتي نو شکر دی زموږ ستاسو د ټولو د خپل رب سره او د خپل محبوب پیغمبر مبارک سره ډېره زیاته مینه ده د هر چا نه زیاته مینه ده ټولو وایي الحمدلله داسې نه شوق سره ووایه رستو ملګري هم شوق سره ووایه نو چې د الله سره زموږ مینه نی چا سره به مینه کوو ورونو دا موږ له چې څه راکړي دا موږ له خپل پروردګار راکړي د خپل رب موږ سره ډېر زیات محبت او ډېره مینه ده ځکه خو موږ انسانان پیدا کړو موږ یې سپي نه شو پیدا کولی موږ یې خنزیران نه شو جوړولی نو موږ نه خدای پاک احسن التقویم ښکلي شکلونو والا مخلوق الله زموږ نه جوړ کړ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم او بیا په انسانانو کې الله پاک موږ له ایمان او اسلام را نصیب کړ دا د خدای فضل دی که موږ په امریکا کې پیدا وې نو موږ به عیسی علیه السلام ته خدای وې یا به هم د خدای زوی وې که موږ په روس یا په چین کې پیدا وې موږ به خدای نه منه او که موږ په هندوستان کې پیدا وې نو موږ به د تیږو او د کاڼو ته رام رام کول عبادت به هم کوو نو په مسلمان ملک کې او د مسلمان مور او پلار نه رښتیا ووایه دا موږ چا پیدا کړی یو شوق سره ووایه الله پیدا کړی څوک شته چې دا ووایي چې ما درخواست کړی نه دا الله په خپل فضل موږ پیدا کړو نو یو انسانان پیدا کړو بیا په انسانانو کې مسلمانان پیدا کړو او بیا په مسلمانانو کې د یو عظیم پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړو او بیا ډېر لوی عظیم کتاب د قرآن شریف په شکل کې موږ ته را نصیب کړ دا د خدای موږ سره مینه ده روغې پیدا کړو په وجود باندې سترګې یې راکړې غوږونه یې راکړل لاسونه خپې یې راکړې عزت یې راکړ بچي راکړل قوم یې راکړ دا د خدای فضل د خدای کرم نو دې رب سره چې څوک مینه کوي دا به بیا مسلمان مینه نه کوي دا به مسلمان نه نو زموږ د ټولو به د خپل رب سره مینه محبت او چې الله سره د چا مینه نو د خدای کتاب قرآن سره او چې کومه مدرسه کې قرآن خولی کېږي هغې سره به مینه مینه او کیرونو د الله د کتاب سره یو د قرآن شریف تلاوت کوي دریم په بچو قرآن شریف یاد کې حافظان جوړ کې او دریم بچو نه عالمان جوړ کې رونو ګوره د دنیا د عمل دولت خو تلو والا دی ختمېدو والا دی هغه شی د خپلو بچو نه جوړ کې چې دنیا کې هم ستا د فایدې ذریعه او په آخرت کې هم ستا د فایدې ذریعه هغه ملا دی طالب دی او عالم او حافظ دی نو د خپلو بچو نه حافظان جوړ کې رونو دا بچي دا
خدای ته ډېر ګران دي دا مخکې چې ما ته ناست دي قسم دی که د دوی نه غوره خلک په دې مخ د ځمکه شته خلک وی دی مولیانو څوک کړل تر ننه پورې ما دا هغه څوک کوي چې صرف انتهایي قمقل او بېوقوف دی چې دا خبرې کوي که تا نه یو سړي تپوس وکړه چې مولیانو څوک کړل وایي زه خو بل ورځ مدرسه خلفای راشدین د عمر تاج مولوي صاحب مدرسې ته تللی وم هلته خو دېرش څلوېښت واړه د قرآن نه فارغ شوي دي دا مدرسې کړي دي ما په خپلو سترګو لیدل تا ته د قرآن حافظ راکوټې سړی ښکاري چې چا په ژبه د خدای قرآن لوستلی کېږي تا ته دا بېکاره پورته ښکاري رونو مونږ خو د ډاکټر قدر کوو ولې که ډاکټر زمونږ علاج ونه کړي نه لمونځ کولی شي نه روژه نیوي شي د شپې چې زما په خېټه یا ستا په غاښ درد شي خو ډاکټر له منډه وی مونږ یې قدر کوو مونږ د انجینیر هم قدر کوو دا سړکونه خو د لاغوي جوړوي مونږ د ساینسدان هم قدر کوو دا ټوپک او ټینک او میزایل خو رالاغوي جوړوي مونږ د فوج هم قدر کوو زمونږ د سرحدونو حفاظت خو دوی کوي مونږ د پولیس او د افسي هم قدر کوو زمونږ امن و امان خو دا خلک راولي قسم دی مونږ د سکول د استاد او د کالج د پروفیسر هم قدر کوو ولې زمونږ بچو ته سبق ښایي دا خو لویه ده د یو زمیندار هم مونږ قدر کوو که دې مونږ له غنم جوار ونه کړي مونږ به څه خورو د یو دوکاندار هم مونږ قدر او عزت کوو که دې سودا راونړي د پېښور یا د باڼې نه نو مونږ به دلته څه خورو د دې ټولو مونږ قدر کوو مونږ عزت کوو بلکل لیکن زما رونو دا ټول یو ځای که دا ډاکټران او انجینران او دا وزیر زمان او دا ټول مالداران او کارخانهدار یو ځای کا قسم په خدای قسم درته خورم که د دې قرآن د بچو د خپې دوړې ته م رسېږي دا څوک دي دا بچي دا هغه بچي دي چاته چې فرشتې وزرې غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الملائکة لتدح اجنحتها رضا لطالب العلم وی فرشتې د دین طالب ته قرآن خو د دین مرکز دی وزرې خوري بالکل ظاهري مفهوم د حدیث لکه یو بادشاه چې یو ملک ته راشي او خلق ورته سور کارپټ ریډ کارپټ خور کې چې دې پې د پاسه لاړ شي د هغه یو عزت دی دا نه چې د هغه خپله خورو کېږي یا د خټو کېږي دا د هغه عزت دی دقه رنګې دې طالبانو ته او دې حافظانو ته فرشتې وزرې خوړئ چې دې پې د پاسه لاړ شي د دوی عزت کوي د دوی نه خوشحاله دی دا د رسول الله مبارک خبره ده او زمونږ یو لوی محدث دی ملا علی قاري علی القاری رحمه الله د مشکات شریف شرح یې لیکلی ده او نور هم ډېر کتابونه لیکلي دي او په محدثینو کې یو نوم لري هغه لیکلی دي چې یو ملا صاحب په خپو شل و شل نو شاګردانو ته تپوس وکړه وی صاحب دا خپې دې په څه شلي شوي دي پیدایشي وي نه دا وروستو شلي شوي دي نو چې تا شاګردانو تنګ کړو بیا شاګردانو تالوي وی دا مې یو ځل دا حدیث ته مخکې تیر شو چې فرشتې د دین طالب ته وزرې غواړئ نو ما خندا وکړه ما وی اوس به موږ د فرشتو دا وزرې ماتې کړو وی چې دا مې اوې اقه ساعت په دې خپو شلې مو تر اوسه پورې په خپو شلې دا خو هغه قوم دی چې فرشتې ورته وزرې خورئ مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه بچې شور مکې ماته ګوره ماته ګوره شور بنک ماته ګوره ته کښېنه هلک مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم و فقیه الامت د دغه زمانې لوی فقیه د معقولات او د منقولاتو لوی امام او په ټول هندوستان او بنګلادیش پاکستان دا یو ملک و په دې کې قطب الاقطاب به ورته خلک وي ډېر لوی سړی و یو ځل یې طالبانو ته سبق ښاو داسې په میدان باندې ناست دې کې باران شو چې باران شو طالبان منډې کړې کوټې ته او کتابونه یې چت کړل چې دا کتابونه لامده نه شي او موږ هم لامده نه شو کتابونو سره کوټې ته وتښتېدل مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه نیغ لاړ او د طالبانو پیزار پروت و څپلۍ کېړۍ پرتې وې چې دا خو لمدېږي نو خپل څادر یې خور کو د طالبانو هغه څپلۍ کېړۍ پکې واچوله
هغه راوچتې کړې او په دې اوږه د پاسه یې کېښودې او کوټې ته یې یوړې چې شاګردانو ولیدل شاګردانو چغې کړې په ژړا شو وی حضرت دا خو مونږ غرق او تباه شو چې تا زمونږ څپلی مونږ پسې راوچتې کړې ته خو زمونږ شیخ یې مونږ به تا پسې څپلی ګرځو که ته به مونږ پسې ګرځې دا خو غټه بېادبي وشوه مونږ معافي غواړو صاحب تا څپلی زمونږ په دې خپله اوږه راوچتې کړې او هغه څادر چې مونږ ستا دا څادر د برکت دپاره په خپله سینه پورې مږو او ښکلو یې نو هغه څادر کې زمونږ پیزار واچو دا دې څو کړل صاحب دا خو مونږ ډېره بېادبي وشوه مونږ برباد شو مونږ معاف کا جړل طالبانو رشید احمد ګنګوهي ورته څه وایي وی بچې اس بېادبي نه ده وی قسم دې زما د څادر نه ستاسو د څپلو قیمت زیات دی ولې وی دا څادر ما نه تاو دی او ستاسو د څپلو په تلو پورې د فرشتو د وزرو ګرد و غبار یې نښتی دی طالب خو ډېر لوی قیمت لري د خدای په نس خیرکم من تعلم القرآن او علمه حضور پاک فرمائی چې څوک چاته قرآن ښیي یې د بل نه زده کوي په تاسو کې بهترین انسان دی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل د چا سینه کې چې قرآن پروت دی دا خو بهترین انسان دی او چې څوک د شپې خدای ته پاسې لمونځ کوي دا خو بهترین انسان دی بچو باندې به قرآن زده کوئ بچو نه به حافظان او عالمان جوړوئ به که به نه جوړوئ الله قرآن شریف کې اعلان مونږ ته کوي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو قو انفسکم و اهلیکم نارا ځانونه او ښځه او بچي د دوزخ د اور نه بچ کې په څه به بچ کې ځان په څه به بچ کې په کارخانه به بچ کې نه په ځمکه به بچ کې نه په دې خو نه بچ کېږي په تجارت به ځان بچ کې والله که پې بچ شي په ټوپک به ځان بچ کې نشي بچ کېدی په څه به ځان د جهنم د اور نه بچ کې په نیک عمل زما ستاسو نیک عمل دی نیک عمل سره به ځان بچ کې نیک عمل زمونږ څه دی په منځونو کې مونږ ټول سوچونه او فکرونه کوو منځ خو زمونږ څه منځ نه دی یو عادت هم جوړ کړی په روژه به ځان بچ کې روژه خو مونږ په حرامو نیسو او په حرام یې ماتو او ټول ورځ په روژه کې غیبتونه دي او دروغ دی او رسول الله مبارک فرمای الکذب والغیبت یفتران الصوم غیبت او دروغ د روژې برکت دوړه کوي زکات څوک ورکوي او که ورکوي هم د مخ لحاظ په بنیاد یې ورکوي په ریاکارۍ ورکوي مړي پسې خیرات پکې نو په دې خیرات به خدای بخي زموږ څه خیرات دی مړه ټول د ریا نه ډک په څه به ځان بخې په خدای او د اور نه به ځان په څه لرکې دقه یو ذریعه ده چې د بچي نه حافظ او عالم جوړ کړي او مصیبت یو بل دی که نه شیطان زمونږ په ذهن کې یو وسوسه اچوي شیطان څه وایي وایي که د بچي نه دې عالم جوړ کړه او حافظ دې جوړ کړه دی به څه خوري ملا به څه کوي تنخوا کم ده دا وسوسه اچوي بلکې ډېر داسې خلک دی چې مونږ په علم کړی دی په بچو والا الله بچي عالمان جوړ کړي دي اته کاله په مدرسو کې او چې فارغ شو پلار ورته دکان کوه ازوی وی بابا ما اته کاله سبق ویریږي مې وی خپل کار کوي څه به خوري بچي به دې څه خوري ښځه به دې څه خوري دوبۍ ته ولګي سعودي ته ولېږي یا بابا ما علم وکړو وی څو ښځه درکوي څه به خوري دا سوچ پروت ډوډۍ به د کم ځای نه رزق به د کم ځای نه واقعي یو خبره درته کوم زموږ مدرسو کې تنخوا منخوا نشته او که داسې تنخوا ده زموږ 4000 او 3000 تنخوا ده 5000 تنخواګانې خو نشته د غټ شیخ الحدیث تنخوا او د لوی مفتي تنخوا به 10000 11,000 12,000 به د 100,000 نه پورته خو د ما په خیال د چا به هم نه الا ماشاءالله دغه 4,000 او 5,000 تنخوا او د حافظان غریبانان چې دا کم د قرآن خدمت کوي دا خو ډېر 2,000 او 3,000 کې چلیږي 4,000 تنخوا ده یو بابا ما ته وایي 4,000 تنخوا مې او وی دا د میاشتې مې دا د ګنټې تنخوا خو وي د میاشتې
نو میاشتې 4,000 ما وې او بابا جي وی په دې ستاسو ګزاره کېږي په 4,000 مې بابا جي په دې کې موږ له خدای جامه م راکوي پیزار م راکوي ډوډۍ م راکوي اوبه م راکوي دارو م راکوي او مې په دې 4,000 تنخواه کې زمونږ حافظان او عالمانو باندې خدای حجونه عمرې م کوي وی دا څنګه مې په څنګه خو نه پوهېږم وی مونږ 80,000 تنخواه لو او میاشته پې 1500 قرضدار یو او تاسو په 4,000 کې ګزاره کېږي او زمونږ د مولیانو بچي هم ستاسو نه ډېرېږي ګورئ دا هم د حقیقت وی مونږ خپلو مولیانو طالبانو ته وایو چې ګورې بچي به ډېر راوړی نان سټاپ نان سټاپ دې کې به فل سټاپ نه خو مزیدار چې څومره بچي وي راوړی تاسو خو وایئ بچے دو ہی اچھے 2 بچی بس ډېر دي او مونږ ورته وایو چې نه عالم بچے اور حافظ بچے جتنے زیادہ اتنے اچھے د مولا بچے بسی مولیان او حافظان بی نو رښتیا ووایه تاسو نه خاص مولیان او حافظان نه جوړېږي نو مونږ وایو چې دا مولیان بچي راوړي نو دا به ټول حافظان او قاریان وی او مولایان وی نو مونږ ورته وایو چې ګاډي په موټروی چلاوئ ښه ډېر بچي راوړی نو بچي شکر دی د مولیانو ډېرې نو ما ته باباجي وایي دا څنګه مې باباجي په څنګه نه پوهېږم وی په 4,000 تنخواه ستاسو ټوله ګزاره مې ټوله ګزاره پې الحمدلله کېږي ښه برابر ګزاره پې کېږي زمونږ جامې هم د ښځو غټي تاسو خو چادرګي په سره وی ما هغه سړي ته وی بابا ته وی او مرکوټې ډوپټه هم په سر کړي ستاسو له 5 جوړو نه خو زمونږ د زنانو یو جوړه کېږي او ستاسو دا 5 چادرګوره زمونږ د زنانو یو برقه یو پړونې کېږي نو وی څنګه په 4,000 ګزاره کېږي مې باباجي په څنګه نه پوهېږم خو کېږي یو مولا به د چتلي نه کېده لوګې نه مړ دی خواهشاتو باندې به مونږ قرضدار یو بلکل موټر به نی نو ځه په هغې له به قرضه وکړو د زوی واده به کوو په ډېره شانداره طریقه د لور نو قرضه به والو یا مثلا کور به ځان له غټ جوړو نو قرضدارې به شو یعنې ضروریاتو کې مونږ خود کفیل یو مونږ له خدای پاک الحمدلله روزي راکوي ډوډۍ هر سره الله راکوي ډوډۍ له چا لاس کې ده نه ټولو ملګرو نه تپوس کوم ډوډۍ له چا لاس کې ده لاس اوچت کې شوق سره ووایئ ماشاءالله رزق چا سره عزت چا سره بچی چا سره د دنیا جون چا سره مرګ چا سره هر څه خدای سره دی ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله وی دار شي خزانه خو ما سره دا خو په خاص اندازه نازلوم الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر چاله رزق ډېره ورکوم چاله یې کمه ورکوم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين روزي رسان څوک ووایه نو کوم خدای پاک چې کافر له ورکوي چې د خدای دشمن دی کوم خدای چې مشرک له ورکوي شرک چې څوک کوي دا خدای ته کنزل کوي چې څوک شرک کوي هغه له خدای ډوډۍ ورکوي چې کومه بربنډه ښځه ګرځي د خدای دشمنه ده هغې له یې ورکوي زناکار سړي له او زناکارې ښځې له یې ورکوي نو موږ له به یې نه راکوي چې د خدای قرآن ته ناست یو دا خام خیالي ذهن نه وباسئ که به بچي مې علم وکړه حفظ مې وکړه ډوډۍ به د کم ځای نه قسم په خدای ستا نه به ښه ډوډۍ خوري تاسو څوک خوړل تشباټي ګڼ کچالان شملې لاوڼ دا ستاسو سابه دا ستاسو خوراک دی چرګان او ګډان خو درنه موږ ټولو خوړل ټولو از ښې غوښې په موږ ته خلک بعضې خلک چې موږ له ډوډۍ کوي که نه دا ته حقیقت ویم یاره چې ګډ دلالالو د هغه دا خیال یې چې ګنې دی مولا ته دا ګډ ډېر لوی شی دی او دا ګډ به حلال کم دی به پرې خوشحاله شي زه یم ګډ موږ له ما لاله موږ له چې زه سبزي پخه کا نه جي ګډ به دلالالو مې د ګډانو نه مړه څښا دی ګډ ما لاله قسم په خدای رښتیا درته یم دروغ نه ویم مخکې ورځ کې یو سړي وي یاره چې ګډ به دلالالم مې ته دې ګډ ته ډېر خوشحاله ځکه چې ستا څه خوښ دی کله کله مې موږ د ګډانو د لاسه کولمې تباه شوې
منگ چی راشو تا منگ لساگ یا چی تا شرشم او یا چی تا ماستا را تا که دا ڈوڑای پا منگ خود اخوالا لید ما تا یوزل ڈاکٹر دارولی کروی دا پا نارا خوری میں نارا ستا وی وی تا نارا نپیجنے میں نا میں تا دا مڑی لکا منگ دا ناری پروز نیو پیدا الحمدللہ منگ اروخ مانیو دروازه سلورو پینزه پروگرامی ارده چرگان لال شوی ارده که ڈوڑای پخی منگ دا ڈوڑای رلا سلس خواده او یادو ساته زیده تا رشتیاویم دا مولیانی دا تغاق نکی زمانگ دا مولیان چه سمر نا جوڑی دا خیٹی دا لاسا نا جوڑی تاسو دا لوکی دا لاسا نا جوڑی منگ دا خیٹی دا لاسا دا اکثر دی مولیانو تیم که ڈاکٹر تلال شی نا غول دا ایکس ری و الٹراساؤنڈ آغا مشین ندے آغا دوربین سیٹسکوپ اولا کل پسینہ و پخپو یارا مولی سے تاکہ خوصا بیماری نشتا ٹک ٹاکے نوزیم گورا دا ڈاکٹر دے اسے پازاب کو دا سر نخپو پورستا پا دے مرس پسی غریب گردے و پیدے پاکے نکو سم ورطاو آیا کنا چی ڈاکٹر سے بیگا میں شیڈر وحالے منگ ڈوڑے منگلا خود راکلا ٹولو الحمدللہ تاسو سوخ والا خو گوری دا ما دا خبر دا مقصد ندے چی با بچو علم و حفظ دا ڈوڑے دا پارا ہوکے نا دنیا لنکو اللہ دا پارا مقصد دا دے چی دا دا ذہن نو باسے کہ بچے میں مولاکا و حافظ میں کہ ڈوڑے با دا کم زینے قسم پا خودے اللہ ذمہ داری اغشتے را تدا مور پا گیڑا کی ولا دنیا تا نوے راغلے او فرشتے دا اللہ نا تپو سکو مر رزقو دری تپو سے اکڑی دیو پاکی دا دے اللہ روزی والا سمرو لیکم او سوالو لیکم دو خبری دے سمرا او س فیکتبو وہو فی بطن امی دی دا مور خیٹا کی پروت تے و روزی والا لیکلے شوی دا دیکھ مقرر دے نو ماتا آقا بابا جی وی مولی سے آخر سنگا دا پسلور دا گزارا کی گی میں بابا جی زتا تا سو گئے ماں کی گی نا بیاوی سنگا میں بابا جی پا سنگا نا پیگم دا سے جلک اخوالان دا جیب نے 15,000 روپے نوٹ راو استا او وہاں پس را گئی ما تے مولی صاحب دا زمارا طرف نا تحفہ دا حدیہ دا قبولہ کا دیرہ خدا حدیہ با قبل رسول اللہ مبارک حضرت عمر فاروق لورکولے اگوی بل چالے ورکا مفتعاتی ہی افقر منی وی نا تیوالا تی بل چالا ورکا 15,000 ایراک لے چی روان شو میں بابا جی او منٹ میں تاو سوے چی ماوی پسلور ذرا گزارا کی گی تا سوے ماوی چی دا سنگا میں دا سنگا ستا دا جیب نا خدای رو استی دا ما جیب لرالی دا سنگا شو کد ستا لکی خدای واچو چی دا لاورکا رزق دا خدای دا طرف میں روزی رسان سوکا شوق سر جواب راکے ابل رز غنم جوار گلے پدے علاقہ شوی دا کہ نا دا شوی پہ خور و مردان کے گلے شوا دا 4 صدی پا بعض علاقوں گلے شوا کہ یو لس 15 منٹا نور خدای را ٹنگا کڑے بے غنم بدے سمنو بیا بسکے رزق دا خدای لاس روزی اللہ سرا عزت خدای سرا جن خدای سرا قبر اللہ سرا خیرت خدای سرا جنت دوزخ خدای سرا نو اللہ راضی کے دمارنو پا بچو علموں کے بچو نا حافظان جوڑ کے ملغلر تے جوڑے کی امام راضی رحمت اللہ علیہ دا دی تفسیر کبیر پا دی ڈنبی جل کے دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دی فضائلو کی یو خبر لکلے دا ما دا تحوالہ در تفسیر کبیر امام راضی لوے سڑے تیر شوی دی او دا بسم اللہ فضائل دغل تریر خشتے لکلی دی تاسو اکتیش جا اکثر ان بیان کم کلا کلا نو آگے کہ یہ واقعی لکلی دا موسیٰ علیہ السلام نے مانا اس خطا کی گی یا غالباً عیسیٰ علیہ السلام پہ اولارہ تیرے دا یو قبر کی یو سڑیت عذاب ملاوے دا پیغمبرانو تا دا قبرونو کشف کی گی حضور پاک تا شوید دا تا پتہ لگی دا چی دے قبر کے پا دے سڑی دا دوزہ خور بلی گی غرغانڈا دے چی دا سے مخکلار سکار مار عرص چیو چی واپس راتا اق قبر کے اگر سڑی تا خوشحالے ملاوے گی جنت کے پروت دے فوراً فرشتر آلا پیغمبر تا چکل دا سے مسئلہ راشی نو فرشتر آزی نو عیسیٰ علیہ السلام تے تپوسو کو وی اس پا دے لارتلم دے قبر کے دے سڑی تا عذاب ملاوے دا
او اوس چې واپس رالم نو په جنت کې پروت دی ورته خوشحالي میلاویږي دا څه مسله ده او فرشتې ورته وایي چې دا سړی کله مړ شو دا ډېر ګناهګار و دا قبر د عذاب مستحق نو قبر عذاب پې شروع شو الله وی شروع کې پې عذاب القبر اما حفرت اما روضة من رياض الجنة و اما حفرة من حفر النيران چې قبر یا خود جنت د باغچو باغچه ده او یا د دوزخ د کندو نه یو کنده ده عذاب شروع شو وی دا سړی چې مړ کېده ښځه ترې حامله پاتې شوه په امید کې د ده د مرګ نه پس د ده بچی پیدا شو د باندې خو عذاب شروع دی ګناهګار دی هغه بچی لویږي اوس لږ ساعت مخکې مور بوته ملا صاحب لا چې دته سبق شروع کړه یا تورات انجیل هر څه چې شروع کړه نو موږ بچي ته څه وایو چې شروع کوو موږ ورته وایو بسم الله الرحمن الرحیم استاد ورته وی شروع کړه د خدای په نوم یعنی بسم الله زه به بسم الله ووایم امام راضي بسم الله لیکلی ده دا الله په نوم شروع که بسم الله وایا نو دی ماشوم بسم الله الرحمن الرحیم الله وی چې د دې سړي نه کم بچی پیدا دی زما نوم علی زما صفت ذکر کوي بسم الله وی او زه به دله عذاب ورکوم ماله حیا راځي دله عذاب بند کې او جنت ته داخل کې نو چې صرف بچی دی بسم الله وی قبر کې الله تا سره گزاره کوي نو چې کم بچی دی د قرآن شریف تلاوت کوي حافظ وي او یا عالم وي او دلته درسونه کوي د قرآن شریف رښتیا وایه ته به قبر کې پروت الله به سره څونه احسان کوي قو انفسکم و اهلیکم نارا ځان او ښځې بچي د اور نه بچ کې ته به هم په دې بچ کېږي چې زوی د عالم او حافظ پاتې شي یار حدیث کې راځي که نه ولد صالح یدعو له صدقه جاریه د عالم او حافظ نه صالح بل کم دی او زوی دې هم د اور نه بچ که سینې ته دې ورته خدای قرآن وردن نه که او د پیغمبر دین ته دې کښېنه او کم اور وقودها الناس والحجاره چې د هغې خشاک انسانان او کاڼي دي علیها ملائکة غلاظ شداد داسې فرشتې پې مقرر دي چې د ژبې نه او د زړه نه سختې دي لا یعصون الله ما امرهم د خدای نافرماني نه کوي ویفعلون ما یؤمرون چې څه حکم ورته کېږي هغه کار کوي نو که خیر انشاءالله زما د ټولې خبرې مقصد څه شو بچو نه به حافظان او عالمان جوړوي زما خبر اصلاحي وي خفه کېږي به نه کوئ انشاءالله څوک وایي چې جوړوم بلا سوچت کا ماشاءالله دا یو خبره شو دویم به دې کې داسې خلک هم ناست دي چې هغوی به یاره د ما نه خو بچې اوس د ګوتو نه وتلی اوس خو نه شي کولی اوهو ډېره غلطي شوې ده اوس به څه کوم هغوی دپاره م یو فارموله ښیم هغه دا چې عالمانو سره به مینه کوي او د دین طالبانو سره محبت به کوي مینه به کوي او چې کومه مدرسه کې قرآن ښودلی کېږي او دین پکې ښودلی کېږي نو په هغه مدرسه کې به بیا تاسو محبت به ساتئ او تعاون به کوئ انشاءالله ستاسو له دا لاره ده نیت به وکړئ که نه که خدای پاکه نو څه دې راکړه علم به کوم یاره چې اختیار دې پکې وي یاره نشته دا زه د پردو بچو سره به امداد کوم دا بچي به خپل بچي کې که نه دا به څنګه ستاسو بچي کېږي په دې بچو خرچه وکړئ دې بچو سره مینه وکړئ دې سره محبت وکړئ بیا چې سبا دوی د علم خدمت کوي له دوی څومره ثواب کېږي د دې د مور پلار چې څومره ثواب کېږي هغې به نه کمیږي د هغې برابر به تعالی خدای درکړي مصیبت بل دی که نه خلک مولیانو پسې خبرې کوي یو معاشره کې یو پروپیګنډه شروع دا مولیان هلکه مولیانو تاسو ته څه ویلي د خدای نیکبختیانو څوک پکې یو بله خبره کوي وی دا نور مولیان مې خوښ دي او دا پلانکې مې پکې نه دی خوښ دا سیاسي مولیان مې پکې نه دي خوښ دا تفریق هم د کم ځای نه راوویسته سیاست خو پیغمبرانو کړی حدیث ته رسول الله مبارک چې سوچه سیاست یې د قرآن او د سنت سیاست څه ته وایي قیام على الشيء بما يصلحه د یو شي نگهباني او نگراني کول په ښه طریقه چې د هغوی ته اصلاح وکړي دا خو د ملا کار دا تفریقې مه کوئ د دې خو دا مطلب شو چې ټول نیکان مې خوښ دي خو یاره عمر ابن عبدالعزیز مې پکې نه لګي ځکه چې د سیاست کړی او بادشاه یې کړی پیغمبران مې هم ټول خوښ دي دا به وایه بیا خو یاره
دا داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام میں پکې نه دي خوښ ځکه چې دی بادشاهانو بیا به صحابه به هم ډېر خوښ وو خو ابوبکر او عمر او عثمان او علي مې پکې نه دي خوښ ځکه دی بادشاهي کړی ماشاءالله زه دا نه وایم چې ګنې موږ د صحابو په شان یا د پیغمبرانو په شانتې یو دا مطلب دی چې هغوی دا کار کړی دی نو که دلته چا که څه چل کړي دا به تفرقې به نه کوي خدای پاک د هر چا نه په یو میدان کې قسم په خدای د علماو نه خدای هر ځای کې خدمت اخلي دا په جومات کې چې ناست یو ماشومانو تعلیم زبر او با زبر با ښیي دا هم لوی خدمت دی دا هم رکوټې مه ګڼئ چې ته ورته په ناظره قرآن ونه ښیې الف زبر او با زبر با د ده نه خو عالم نه جوړېږي دی خو مدرسې ته نه شي تللی دا خو د پیغمبر وراثت دی یتلو علیهم آیاتک څوک لګیا دي ماشومانو ته حفظ قرآن ور یادوي څوک لګیا دي د تجوید خدمت کوي څوک لګیا دي د مدرسو خدمت کوي مدرسین دي څوک لګیا دي او په جوماتونو کې د قرآن شریف د تفسیر خدمت کوي هلکه څومره علما کرام چې دلته ناست شي دی علماو ته م یو خبره کوم څومره فضلا او علما چې د مجلس کې ناست دي هغوی نه هم یو واده اخلم که زما شاګردان دي پکې ډېر الحمدلله او که نه دي زمونږ شاګردان نو هغوی نه هم دا واده اخلم چې مهرباني وکړئ د بېګاله نه د بېګاله نه یو منټ صبر ونه کوې ورته د عوامو ته د رونو ته په جوماتونو کې د قرآن شریف تفسیر شروع کړي ترجمه شروع کړي اسانه ترجمه ورته کوئ ګرانه مه کوئ مختصر شان نزول او قرآن شریف د خلقو ته وښایئ تفسیر شروع کړئ د قرآن خدمت وکړئ د قرآن شریف هلکه څومره علما چې ناست دي ما سره په دې کې موافقت کوي انشاءالله فورا درسونه شروع کړي دا مه وایه چې هغه جومات کې کېږي نه هر جومات کې شروع کړئ څوک به د یو جومات نه بل ته تلي شي څوک نه ماښام ماسخوتن تاسو مقتدیانو ته ویم د علما مجبوره کړئ وایي موږ ته د قرآن شریف یو یو آیات وایه 15 منټ 20 منټ زیات نه خیر دی د خدای قرآن له یو 15 منټه ورکړئ که او که دې درمیان کې ته مړم شوې مړ نو چې د قرآن په طلب کې او د علم په طلب کې څوک په خپل کټ پوزي کې مړ شي نو الله به د شهادت اجر ورکړي علماو نه دا فایده والی لس پنځه لس منټه ډېر مونیان وایي یاره څوک نه کښېني ته نه کښېنې ته نه کښېنې ولې نه کښېنې یو کس ته سره کښېنې که څوک په ناظره قرآن نه پېژني هغې دې هم کښېني څه خو به زده کړي که نه د قرآن مجلس کې خو به کښېني که نه نو علماو ته هم دا درخواست مهرباني وکړئ هر عالم مختصره ترجمه که خیر انشاءالله دا بېګا خو ما هسې تاسو ته د ترغیب دپاره وي خو فورا شروع کړئ که خیري انشاءالله کوئ به علما که نه لکه څومره علما دي لاس اوچت کوي ماشاءالله علما یادوم عالمان ماشاءالله شروع کړئ د قرآن شریف تفسیر قرآن خو ډېر لوی شان لري د مارو قسم په خدای لوی شان لري مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه مفسر قرآن او د کشف او د کرامت خاوندو او د قبرونو کشف به ورته کېده د مارونو د قبرونو کشف القبور به ورته کېده ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلي ما وی صاحب دا دته چې د قبرونو کشف کېده نو دغه زمانه کې خو ډېر لوی لوی خلک تېر شوي دي هغوی ته نه کېده او دته کېده دا ولې ما ته وی د 40-45 سال د قرآن شریف خدمت کړی په ریل کې هم کړی دی او په جیل کې هم کړی دی کور هم کړی دی او په لار هم کړی دی جومات کې هم کړی دی او مدرسه کې هم کړی دی یو ځل د ریل په سفر ته په پیدان د پاسه یې خپې ښودې وه دا ریل چې په ټیشن کې دي اول رو ځي بیا رو تیزېږي په روانه کې خلک ورخېږي په پیدان یې خپې ښودې وه یو سړی اواز ورکړ وی مولانا صاحب د دې یو آیات تپوس ته نه کوم زه ریل نه کوش وم وی راشه بچې تپوس وکړه خپل شاګردان وی صاحب ریل د نه ځي او بل شته نه نن سبا به بل ریل ځي شپه به په ټیشن دی راځي وی په دې خاورو کې به شپه وکړم ریل دې لاړ شي سبا به لاړ شم خو چې دې ملګري ته د خدای د قرآن شریف د آیت ورته وښیم زده کړئ قرآن شریفونه د علماو مجبور کړئ د علما وی موږ ته یو یو آیت ښایه
علماء لم پکای چې درسونه شروع کی او مدرسو له خزور ورکې چې څومره مرګري دلته ناست یې مهرباني وکړئ ټول بچي راولېږئ مدرسو ته عالمان او طالبان ته جوړ کړئ مدرسې جوړې کړئ ځای په ځای هر جومات کې د قرآن مدرسه جوړه کړئ نه ناظري مدرسه د حفظ او بیا چې لویږي داسې غټې مدرسې ته یې راولئ او دې مدرسه کې د کتابونو درسونه شروع کړئ څو درجې دي پکې کله نشته اوله ثانیه ده لومبه او دویمه څو کال پکې درېیم هم شروع کړي ورو پکې یو درجه زیاته وي او چې څومره دلته ناست یې دې مدرسې سره به تعاون کوئ مدد به کوئ څوک به مدد کوي مدرسې سره ماشاءالله تاسو د خیبري جنسۍ خلک او د باڼې خلک ما ته خو تاسو معلوم یې دین سره هم ډېره مینه ده ستاسو د مشرانو مینه وه د علماو سره ستاسو هم د علماو سره تبلیغ والا در کې څومره ډېر دی الحمدلله د پخوانه الحمدلله تبلیغ والا حضرات پکې ډېر دي دیندار صالحان تسبو والا تصوف والا او علما در کې ډېر زیات دي الحمدلله او د علماو سره تاسو ډېر محبت کوئ او کم الحمدلله په هر میدان کې انشاءالله نو چې څومره دوستان یې نو ټول به د مدرسو سره او د دې مدرسې سره عملي تعلق او مینه به ساتئ ښه خیب انشاءالله که او دا د سیاست او غیر سیاست خبره پکې نه کوي جمعیت علماء اسلام خو ستاسو ډېر خدمت کوي په اسمبلی کې دی لکه یوه خبره کوي منلې شوې وه نن به باچیان وی باچیان چې هغې وی چې دا انضمام نرې پکار او غونډه صوبه پکار ده ستاسو دا شور یې کو که نه کو ونه منلی شو نن به تاسو باچیان وی سرو سپینو سره به هم خبرې کولې انضمام تاسو له څه فایده درکړه هغه دغه وی د خارو وی د توتی چل زده کوو که څه خبره یې کوله نو خپل هم تیر شوی نو نه خپل قانون پاتې شو زمونږ هغې نه مونږ له کم جنت راکړه چې تاسو له به جنت درکوي نیکه مقدمه شروع کړي نو وسي ته مو نه رسي روانئ زمونږ ټول به مدرسو سره او د علماو سره محبت ساتئ ښه کوئ به انشاءالله که هر میدان کې به ودرېږئ الله پاک د ستاسو دې مدرسې له ترقي ورکړي او الله دې کامیابه کړي او الله دې برکت نصیب کړي او زه خو به دا سوال دله کوم چې ستاسو په قوم کې او په کور کې او په کلي کې د خدای پاک په هر یو کور کې د خدای یو عالم او حافظ پیدا کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول په جمع یو ځل درود شریف ووایئ